لا تجعلوا الله اور تاسو مجوړوي د الله نوم عرضتن بهانه لایمانکم د خپل قسمو د بار ان تبرو کې تاسو نیکی وکي وتتقوا تقوا اختیار کی وتصلحوا بین الناس د خلقو په مابینس کې صلح وکي والله سمیع علیم اور الله اوریدونکو دی اور علم والا دی. دا د سورۃ البقرہ آیت نمبر 223. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم واخسی د خپل اخشی سره حضرت نعمان بن بشیر سره چې زب خبر نور سره کوم. معاشره کې هم دا شی ډیر دی، خپل سکه رشتہ داران مسلمانانو سره قسمونه اخسی زب خبر نور سره کوم، ډوډۍ به نور سره خورم. دا هم ناجایزه طریقه ده اور دا غلطه طریقه ده. یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د هر مسلمان اعمال د بوت او ورځ باندې پیشیږي چې دوه مسلمانان په آپس کې سلام نصر لري، سلام و کلام نصر کی اللہ رب العزت اعمال نامہ نہ گوری دا خیر دا شر فیصلے اللہ نہ کی. بل حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ درې ورځې سے زیات سلام و کلام بندی اللہ المنز نہ قبلی، مطلب دا دی کامل منز، مطلب دا منزہ حق ثواب اللہ رب العزت بیانور کی. اللہ رب العزت په دې آیات کې فرمایي چې دا رقم قسم بناخي د الله پر نومو باندې چې د خیر د کارو سره وګرځېږي، د نیک کارو سره وګرځېږي. زما دې په الله قسم کې ما د دې بعد پلان کې نیک عمل وکړي، لمونځ مې وکړي، روژه مې ونیوله، زکات مې ورکړي، ماجت ته ولاړم. دا قسمونه که هر چا واخستو فوراً به دا قسمونه ماتوي، دا واجب دي اور نیک عمل به شروع کړي. د الله په نوم به د نیک کارو سزا نه راګرځي. عظیم قسم خوړل مناسب عمل نه دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کوم سړی قسمونه زیات خوري هغه گویا چې د رښتیا سره لري دی، د رښتیا سره لري سړی چې همیشه قسمونه زیات خوري. اور اهل عقل اور دانشور خلق چې کوم دي هغه هم دا غوي چې د انسان د دروغجن د لپاره دا کافی ده چې د قسمونه ډیر اخی. الله رب العزت په دې آیت کې دا فرمایي د قسم کفاره، د قسم کفاره څلور چا دی، غلام آزاد کړه. نن سبا د غلام ماحول نسته، لہذا لس مسکنان تک کالی اور واخا کہ لس مسکنان کالی نسی اخستے، لس مسکنان تا دو ٹیم شا انداز کی ڈوڑی ورکم کاغا ہم نسی کولی دری ورسی مسلسل روزی ونسا. دا دا قسم کفارہ دا اور اللہ رب العزت دا پا قرآن کی مخت بیان کری دی اور دا دے آیت خلاصہ ہم دا غدا اللہ دے دا.